السلام علیکم ملګرو. پرون د شپې یو واقعه شوې وه، په هغې کې غالبا د داسې 100 بجو ټایم و چې کله فیسبوک بالکل هینګ شو، کار یې نه کولو. چا به هم چې فیسبوک آن کړو نو یا به یې پاسورډ غوښتو یا به فیسبوک لوګ آوټ شوي و او مسنجر هم کار نه کولو. نو د خبرو اترو چې کوم مین محور جوړ شو هغه بیا واتساپ شو. واتساپ هم چې کله کولاو کړو نو مختلف میسیجونه پکې راخوشي وو. چا به ویل چې زما اکاونټ هایک شو، چا به ویل چې زما اکاونټ بلاک شو، چا به ویل چې زما اکاونټ فیسبوک چې کوم دی هغه کولاویږي نه، چا به ویل چې فیسبوک کې اپډیټ د وجې کار روان دی، چا به ویل چې د نیټ کوم کیبل دی هغه کټ شوی دی. مختلف هغه خو مطلب مختصر دا چې یو ټینشن و د هر چا سره، خلک خفه وو، په ټینشن کې وو چې یاره دا څه چل وشو. اخر کې بیا دا پته ولګېده چې یاره هغې کې څه اپډیټ روان و. نو هغه اپډیټ وشول، هغې نه بعد تقریبا 1 غنټه دا پروسس روان و او د هغې نه بعد چې کوم دی د هغه پروسس بیا سر له ورسېدو، فیسبوک واپس اکټیو شو، فعال شو. خو که په دې واقعه باندې مونږ لږ په ډیپ باندې لاړ شو او لږ سوچ پرې وکړو نو څه داسې خبرې دي چې هغه د دې واقعې نه راځي، هغه در سره وشیر کوو. ښه جي، اول خبره خو دا چې که وګورې نو پرون فیسبوک بند شو او ټول چې څومره هم د ورلډ وایډ ټولې دنیا والا خلک چې کوم دي هغوی په دې هغه کې وو چې راولې بند شو. خاص کر بیا ایز مسلمانان هم ټول پکې لګیا وو. نو که سوچ وکړی شي چې څومره هم نن سبا د سوشل میډیا مطلب هغه دي ټولز دي یا د سوشل میډیا ایپس دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، واتساپ شو، دا ټول د غیر مسلم جوړ کړی دی یا د هغوی په کنټرول کې دي. کله چېرته مسلم کنټریز والا تقریبا 50 پلس 57 ملکونه دي مسلم کنټریز په ټوله دنیا کې، هغوی دا سوچ کړی دی چې آیا موږ هم داسې یو سوشل میډیا پلیټفارم جوړ کړو د مسلمانانو لپاره چې سبا خدای مکه دغه خلک دغه شانتې دا هغه په موږ باندې سوشل میډیا چې کوم ایپس دي یا سوشل میډیا میډیمز دي دا په موږ باندې بند کړي، نو بیا به مسلم یو بل سره رابطې یا یو بل سره به کنټیکټ په څه باندې کوي. نو دومره مسلم کنټریز دي لا تر اوسه پورې چا داسې ایپ نه دی جوړ کړی چې په هغې باندې مسلمانان سره یو بل سره رابطه وکړي. دویم دا خبره چې که اوس هم وګورې 21 صدي ده او د ترقي یو دور دی او د سوشل میډیا یو دور دی، مسلمان په سوشل میډیا کې هم د غیر مسلمو ماتحت دي، د هغې محکوم دي. که وګورې نو په سوشل میډیا باندې که ته د فلسطین دپاره آواز اوچت کړي یا د مسلمانانو د حق دپاره آواز اوچت کړي یا مطلب بله داسې خبره وي د اسلام دپاره آواز اوچت کړي او خبر ډېر مخکې لاړ شي نو ډایرکټ په تا باندې فیسبوک بین ولګوي یا ستا اکاونټ ریسټریکټ کړي یا یې د څه ټایم دپاره بند کړي یا یې مکمل ټرمینیټ کړي، ختم یې کړي درته. نو په دې باندې سوچ کول پکار دی چې مسلمان هم داسې یو سوشل میډیا پلیټفارم جوړ کړي چې په هغې کې یو بل سره رابطه هم وي، کنټیکټ هم وي، د دې نه علاوه د خپل دین، د خپل اسلام، د خپل پیغمبر، د خپل د الله تعالی چې څومره احکامات دي د هغې اشاعت هم پې کېږي، د هغې تبلیغ پې هم کېږي او د خپل دین د حفاظت دپاره هم په هغې کې مکمل مقابله او مکمل جدوجہد چې پکې کېږي چې په هغې باندې څه دا روک ټوک نه وي چې که ستا د فلسطین د مسلمان یا د فلسطین د بچو دپاره دی اواز اوچت کړو نو ستا اکاونټ به هغه شي بلاک به شي، یا د اسرائیل په خلاف څه خبره وکړه یا د خپل دین دپاره څه خبره وکړه نو اکاونټ به دې بلاک شي. نو په دې باندې سوچ کول پکار دی چې داسې یو سوشل میډیا میډیم چې کوم دی یا سوشل میډیا داسې ایپ دا خامخا جوړ شي چې مسلمانان هم سره یو بل په روابط کې وي او خپل چې کومه دین یې دی یا کوم رای دی یا کوم عقیده یې د هغې کل کر په هغې کې دوی تبلیغ هم کولی شي، حمایت هم کولی شي. اخري کومه خبره چې کوم مین خبره ده او زما د ویډیو مقصد دی نو هغه دا دی چې پرون 1 غنټې دپاره یو سوشل میډیا پلیټفارم صرف هغه چې کوم دی اپ شوی و، نور سوشل میډیا پلیټفارم لا کولاو، ټویټر کولاو، واتساپ کولاو، دې نه علاوه چې کوم انسټاګرام کولاو، صرف یو سوشل میډیا پلیټفارم بند و او په هغې باندې خلکو دومره غوبل اغستی و، سپیشلی مسلمانانو چې یاره د څه چل دی او چا به څه ویل او چا به څه ویل. نو آیا کله چېرته مونږ دا سوچ کړی دی، اول زه بیا نور دا سوچ هم کړی دی چې یاره هغه شل کې یا الماري کې چې کم عظیم ترین کتاب پروت دی، قرآن مجید پروت دی، زمونږ دپاره چې کوم رالګلی شوی دی چې په هغې باندې به مونږ عمل کوو، هغه هم کله مونږ راغستی دی، چېرته په کال کې، چېرته په مهینه کې، چېرته په هفته کې، چېرته د ورځې مونږ راغستی دی، آیا د هغې مونږ چېرته تلاوت کړی دی؟ نه. د هغې باره کې کله مونږ دا سوچ کړی دی چې یاره دا کتاب دا خو زمونږ عظیم ترین مقدس کتاب دی او زمونږ دپاره الله تعالی رالیږلی دی، نو آیا چې زه دا تلاوت وکړم؟ کله دا سوچ مونږ کړی دی؟ کله سوچ مونږ دا کړی دی چې یاره د دې علم حاصل کړم؟ کله مونږ دا سوچ کړی دی چې په دې باندې ځان پوه کړم؟ کله مونږ دا سوچ یا دا فکر یا دا ټینشن اغستی دی چې په دې باندې عمل وکړم؟
کله هم نه. نو په کار دی د پرونی واقعې د وجې نه چې مسلمانان دا سوچ وکړي چې یاره داسې غیر مسلمه خلکو یو ایپ راغستی د هغې دپاره زما په زړه کې دومره ټینشن دی، دومره دوک دی، زما په زړه کې دومره خفګان مې دی. کم عظیم الشان کتاب چې ما دپاره رالیږلی شوی دی، د هغې دپاره دومره محنت شوی دی، قربانۍ پې شوي دي د هغې دپاره، هغه خو ما یخې دی سایډ ته، بالکل یې راخلم نه، تلاوت یې نه کوم، د هغې باندې ځان نه پویم، علم ترې نه حاصلوم، په هغې باندې عمل نه کوم. او یو خبره بله، لکه څنګه پرون درپسې ټول اکاونټونه اچانک بند شول او بالکل ټول خلکو رابطه کړ شو، همدغه شانتې به یوه ورځ پته به هم درته نه وي او اچانک به درته مرګ راغلی وي او اچانک به ستا ټول تعلقات، ستا ټول کاروبار، ستا ټول پلانینګ هر څه به ختم شوي وي او بیا به هغې دنیا ته ځې، په قبر کې بیا صرف ته وې او ستا مال به وي، نه به در سره خپل خاندان وي، نه به در سره د سوشل میډیا ایپس وي، نه به در سره دولت وي، نه به در سره کاروبار وي، صرف چې وي نو صرف به ته وې او ستا عمل به وي. نو په کار دی چې موږ ټول به حیثیت مسلمانان د خپل دین خدمت وکړو، د خپل کتاب خدمت وکړو، د خپل کتاب علم حاصل کړو، تلاوت کوو او په هغې باندې بھرپور عمل وکړو. د ټولو ملګرو د توجه راکولو یو جهان مننه. والسلام.